هغه چې زرا زرا والوتو صد درد او غم هواګانې وي بندګۍ کې زما سوکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی زما مهربان اوس ما ته وایي چې زه څه وکړم تاسو نه جدایي برداشت کولی نشم او خپل کور هم نشم رانولی ماما ما ته د هغه شرمندګۍ نه یره راځي چې صبرینا نه جدا کېدو نه پس زما قسمت کې ده ته فکر مه کوه زویه زه به دا شرم د هیڅ قسم د وخت دردونو ته ستا تقدیر به زه نه جوړوم خیر اوس د ټول نه اهمه مسله دا ده چې د دې ځای نه لاړ شو که تر سبا پورې لا نړو نو د بلې میاشتې قریب هم را باندې راوړي چې مونږ نشو برداشت کولی زه د ګاډي انتظام وکړه زه پیکنګ شروع کوم نایرې دا زما د رور امانت دی هغه مجبور کم نو ما د خپل ځان سره دا امانت کېښودو فلا تا ماته زما د نوسي سره مینه کول وښودل ته د دې کور دپاره ډېره ښه ثابته شوې ستا په باره کې چې ما څومره اندازې لګولې وې ټولې غلطې ثابتې شوې آنټي زما هم ته سره دومره زړه ولګېدو د ده څه وخت څنګه تېرېږي پته نه لګي د آیان فون را روان دی ها آیانه وایا ښه لږ ټایم خو معلوم راکوه چې د خپلې انګور سره کښېنم زه یې درلېږمه اوکې د خدای په امان آیان ستاسو د دواړو بهر انتظار کې وي روټۍ لزو خو دی به نن زما سره ایسار شي او ته لاړه شم تاسو ولې نه ځئ نه بس زموږ بل څه پلان دی که نه صحیح شو امي خدای په امان چېرته به ځو نن موږ به په کور کې پاتې شو او سمې ډېرې لوبې به وکړو ټیک ده مونږ دلته صرف خوراک څښاک له نه یو راغلي د یو بل سره څه وخت تېرولو دپاره څه ویلو څه اورېدلو راغلي یو داسې څه دي ایان چې ته ویل یا اورېدل غواړې څنګه چې تاسو نو خپل کو د ماما په شان یوه سخته ښځه دې خپله جوړه کړه دې دپاره هم زه ته اپریشیټ کوم خو فلا ستا چې ما سره کومه رویه ده په دې کې خاموشي او ستا لرې لرې کېدل د دې په شا څه وجه ده تا زما نه څه ګیله ده ایان ما مخکې هم تاته یو خبره کړې وه چې د یو ښځې په حیثیت زما فرض هغه زه پوره کوم ستا په خدمت کې زما په خیال چې دا فرض به انجام ته رسوم او فلا ما هم تا ته ویلي دي چې ما ته ستا د ذمواریانو ستا د خدمت کولو نه زیات د مینې ضرورت دی ما ته زما د ضرورتونو پوره کولو دپاره خپل د مینې او د محبتونو د اعزاز مه راښایه ما ته د مینې د خالي پیمانه ډکه که فلا ایان
څنګه چې تا ما سره واده کړی په غلط بیانای زما په هغه خبره تا نه خفګان دی د انټي غلطه رویه ته په خاموشي باندې سپورټ کې زما په هغه خبره هم تا نه خفګان دی کله کله ما ته داسې ښکاري چې تا ته زما هیڅ ضرورت نشته تا ما سره واده صرف د دې دپاره کړی چې د دې کور د یو ذمہوار انسان په حیثیت آیان تاسو دا کمی پوره کړئ تا زه خپله کړم ځکه چې ما سونو خپل کو ستا زه خوښه شومه ځکه چې د انټي زه خوښه یم ګنې ستا ما ته هېڅ ضرورت نه و که چېرې ستا خوښه ماله د نورو د رشتو سند راکوي نو زما داسې رشته نه ده پکار کم لرېوالی چې ته نن زما په رویه کې محسوسې هغه لرې زه د ډومبې ورځې نه ستا په لهجه کې محسوسوم او دی ویل کله نور ویل فاتې دي ګوره فلا تا سره زما په واده کې زما د خوښولو پوره لاس دی چې ماما ستاسو کور ته رشته وړه او تلنو ما ورته صفا وویل چې ستاسو د خاندان په مخ کې زما د تیر شوي ژوند یوه خبره هم پټه پاتې نشي او دې دپاره آی ډونټ نو څه وشو چې د سلیمې انټي په مشوره باندې ما هغه ټولې خبرې ستا د خاندان نه پټې کړې او ما ته دا وویل غلی کړم چې که تاسو خلکو ته دا پته ولګي نو کیدای شي هسې نه چې تاسو د رښتیا نه انکار وکئ زه ویرېدم انسلی فلا ستا د خپلولو هغه تصور زه ویرولم پاتې شوه خبره د ماما د خرابې رویې نو زما د ماما سره د یو کېدو وجه د هغې بیماري وه فلا ما نه غوښتل چې هغه په یو ډپریشن کې مبتلا وي ستا دپاره زما دپاره پرابلمز کریټ کوي هغې ستا د لیدلو نه پس زما دا یقین وشو چې دا هر څوک خپلولی شي همدا رښتیا شو تا همداسې وکړه تا سونو خپل کړو تا ماما خپله کړه فلا زما څه غلطي ده زما څه قصور دی ګوره دواړه غوږونه نیسم او ستا نه معافي غواړم تا له معافي غوښتل هم نه درځي هسې ته زما دومره پروا نه کې زه پوهېږم په دې وجه زه به بار تا نه معافي غواړم Thank you so much. राजा बचे राजा शाइस्ते राजा वरंदारे राजा ही बचो ډیر خرا تخکاری چی تاسو واپس رالی ډیره خوشاله شم ګوره ځیشان وروره موږ ستاسو دا کور څومره صفا ساتلی دی په یو شیز به هم درته لږه شاندوړه په نظر رانشي شایسته دا کور او څه جایداد رور زما په نوم کړي وو خو زه پوهېږم چې په دې باندې اوس د دې بچو حق دی زما د رور بچي دې خوشحاله وي نو الله به زما بچي هم خوشحاله ساتي په دې کور کې به خوشحالۍ راشي
زما ورور به خوشحاله شي. خو زما چې ټول ارمانونه وو هغه په ما راز نه دي راغلي. زما خپلو هغه مینه وه چې پردې وه او پردې ده. ته زما اسرا ته زما رازدار، ته د خپل کرم و خیامات نشان. زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان. خپلې دو مې چې پچانازو هغه خپل ذات نه هم لرې و. هلته بې وسې و تکلیفونه چرته چې د ارمان سرورو. خو شو چې شایسته واپس خپل کور ته راله. هغې ته د خپلو غلطیانو احساس وشو. زما د ورور روح په خوشحاله شوې. ډېره مینه به یې کوله د خپل کور سره، خپلو رشته دارو سره. زه د ایرج او د مسکان دپاره ډیره فکرمنده یم. الله دې د هغوی کورونه دوباره بیا آباد کړي. آمین. که الله وغوښته نو ډېر ژر به داسې وشي. اوس به د نذیر رور ذمهواري هم تاسو پوره کوئ. د خپل صحت د مخکې نه زیات خیال ساتئ. اوس به د خپل لوڼو سره سره د نذیر رور د لوڼو دپاره هم تاسو د سرسوري یئ. هغوی ته ستا د شفقت ضرورت دی. صحیح وی ته. ډېر درد راکه تاسو دواړو. ډېر تکلیف هم راکو. ما د خپلې زندګۍ ټوله جمع پیسه په تاسو لګوله. یو پیسه مې خرچ کړه په تاسو باندې. هم په دې سوچ چې چېرته ستاسو په ژوند کې څه کمې پاتې نشي، چې څه کمې ستاسو ژوند کې پاتې نشي. خو نن تاسو دواړه بیا ما سره خواته ناستې یې. د وعدونو باوجود زما شان بد نصیبه مور به هم په دې دنیا کې چرته. داسې څه خاص وکړه تا زموږ دپاره چې داسې خبرې راته کې. د دنیا هر مور او پلار د اولاد دپاره داسې کوي. تاسو ته څه اندازه م ده؟ زما خواښې به ما ته څه ویل؟ ډېرې ستغې سپورې خبرې به یې راته کولې. ویل به چې مور دله ډېر سامانونه درکړي خو تربیت یې نه دي درکړی. څه کمې مې پرېښې پکې وایې، څه کمې مې کړې دي. د ښه نه ښه مې درکړل، د ښه نه ښه مې در باندې وخوړل. ښه سکولونو کې
کې مې داخل کړی ښه ټیوشنې مې در باندې وکړې د نه یې را بچي به پیدل سکول ته تلل سرکاري سکولونو ته ما خو تاسو دپاره ګاډي نیولي وو چې چېرته تاسو ستړی نه شئ په ژوند کې او څه غلط مې کړي دي تاسو سره ماما د اولاد صحیح تربیت هم د هغې مور کوي سکول او ټیوشن ویل او لیکل راته وښیي خو کله یې د ښې بدې تمیز راته نه دی ښودلی نن چې څه هم ما سره شوي دي که نه د دې هر څه ذمهواره هم تاسو یئ کاش تاسو ماته د دې خبرو باره کې ویلي وي د ګناه او د ثواب نه دې خبر کړی وي زما په بهر تګ راتګ باندې دې زمانې کړی وې سبا بندي خو به دې لګولې وه طاهري چاچي ستاسو د سترګو د وړاندې د خپلو لوریانو یې څونه ښه تربیت کړی دی او تاسو همیشه د هغې او د هغې په لوریانو پورې خندنې کړي دي همیشه مو هغې ته سپک نظر کړی او زموږ مغزو ته مو غلطې خبرې اچولې ماما کچری الله تعالی ماته د واده کړي ژوند خوشحالي وښودله یا د اولاد نعمتې راکړو نو زه به د هغې تربیت ستاسو غوندې بالکل نه کومه د اولاد تربیت په کومه طریقه کیږي دا به زه د نایري چاچي نه زده کوم چرته چې چا ظلمونه کړي کله تماشا رانه جوړه کړي کله فریب ورکړي نه سفر یاد نه ګیله نه مې څه پروا شته دی زما یقین پورا دی چې ته صرف زما هغه چې زره زره څومره ورځې وشوې زیشان او تا پریکټیکلی سم ونه کړه یار زه دلته د خپلې مور کور کې اوسېږم لکه هلته چې ایرج او مسکان اوسېږي زه اوسه پورې په دې پوه نه شم چې ستا دا مور څنګه ښځه ده او هغه هم زما مور وه د چا په تعریفونو به چې ته نه مړې دي ها نو زیشان کله چې د رشتو اندازې بدلی شي نو بیا خیالونه بدلول پکار وي خیر تا هغوی ته وویل چې موږ بیا لوسیږو بیل مونږ نه ته اوسېدل غواړې ما د خبرې کولو کوشش وکړو خو خبره دا ده چې دا هغې ته قبوله نه ده ها نو د هغوی نه اجازت څوک اخلي موږ خو صرف هغې خبرول ګوره صبرینا په خبره د ځان پوهېغلو کوشش وکړه اوس زما دپاره داسې بیل اوسېدل ممکن نه دي یاره زما د مور او خویندو به څه کېږي هغې به څوک سپورټ کوي او هسې مو زه دوه کورونه لا نه شم چلولی ویل څه غواړې زه ویل دا غواړم چې فلحال دې د بېلېدو دا سوچ د خپلو مازغو نه وباسه څه وخت انتظار وکړه بیا به ګورو چې څه کول به بهتر وي داسې نشي کېدی زیشان زه هغه کور ته بالکل نشم درتلی کوم کې چې یو دیوال فاصله کی صرف د یو دیوال فاصله کی ستا هغه چنغله اوسېږي او د کور دننه مسکان او ایرج غونته کې جنګ ببرې جینه کوي ما ته زما ذهني سکون ډېر ګران دی او خو خپل خاوند او دغه خوښه ورته ګرانه نه ده زما د حکم هیڅ حیثیت نشته که نه ایکسکیوز می حکم ما ته ښکاري زیشانه ستا مازغه خراب شوي دي زه ستا نوکره نه یم چې ته به حکم وکړي او زه به تعمیل وکم او پلیز ما څه په دې لهجه کې د خبرو هیڅ ضرورت نشته خیر یو بل اپشن دی تاله ښه
او هغه څه دی؟ تا له 2 کورونه په یو ځای باندې ساتل فلحال ممکنه نه ده. نو صحیح شو ته دلته راشه. زما نه علاوه د مور هیڅوک هم نشته. ته زما د مور بزنس سنبال کا. داسې به زما د مور تنهایي هم ختمه شي او زمونږ ژوند به هم سیټ شي. څه؟ لاهور ته درشم او زما به څه کېږي؟ زما د کور، زما د خویندو، زما د مور به څه کېږي؟ دا خلک په څوک سپورټ کوي؟ زیشان دا دومره غټ ایشو نه دی. مونږ به وله هره میاشت پیسې لیږو. نور څه غواړي هغوی؟ ویل صبرینا ایم سوري، خو زه اوس داسې نشم کولی. نو کم از کم زه خو اوس هلته نه درځم. تا سره 2 اپشنه دي، یا خو ماله بیل کور واخله یا دلته راشه. چې په سړه سینه سوچ وکې که نه نو پویه به شي چې ستا د فایدې خبره کوم. بای. هغه په یو صورت کې دلته راتلو ته تیار نه ده، بلکې هغه خدا وایي چې مال لاهور ته تک پکار دی، مال ته غواړي. څه مطلب دی د دې خبرې چې لاهور ته راشه؟ مطلب دا دی ماما چې هغه دلته راتلل نه غواړي. هغه ماته بیا بیا دا وایي چې ته لاهور ته راشه، هلته اوسېږه او د هغې د ماما بزنس کې د هغې مدد وکړم. خو دا څنګه کیدی شي زیشان؟ هغې ته پته نشته چې ته د زما بس یو زوی یې. نذیر حسین نه پس زما آخري سهاره یې. هغه زوی او مور څنګه بیلولی شي؟ زه نشم اوسېدی ستا نه بغیر. هغه څنګه تا ته داسې ویلی شي؟ داسې نشي کېدی. ته هغه منې کا. څه ووایې ته هغې ته؟ پریشانه کېږه ما، او فلحال ما لا هغې ته څه نه دي ویلي. ته فلحال څه مطلب دی فلحال؟ ته بس هغې ته ووایه چې څه هغه او د هغې مور پلانینګ کوي که نه؟ په خوبونو خیالونو کې چېرې هم داسې نشي کېدی. هغه موږ مور او زوی نشي جدا کولی په یو صورت هم نه. انکار ورته وکړه چې نه درځم. ماما ته پوهېږم دا ته څه وې؟ ډېره ښه پېښم. صبرینا شان جینکې کور جوړولی نشي. د کور مطلب ورته نشته پته. هغه ځای چې چېرته مینه وي، محبت وي، د رشتو عزت او د رشتو اهمیت وي، د حیا شان جینکې جوړولی شي. فاینلی اخر هم تاله د حیا ارمان راغلو. د حیا خیال هم راغی. خپلې ټولې زیاتیانې هم راته یادې شوې. ما د هغې سره ښه ونه کړل زیشان، خو هغې نه به معافي وغواړم. زه به د نیر او بصیر په خپو پروزم. هغوی به ما معاف کړي. هغه ښه خلک دي، خو د تا د ځان نه نشم جدا کولی زویه. تا د ځان نه نشم جدا کولی. زه بس تا واده وکړم حیا سره، واده کوم تا سره. د خدای دپاره صبرینا له طلاق ورکا. چې زرا زرا والوتو صد درد و غم هواګانې وي،
बندګې کې زما سوکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی رب دومره مې غلطیانې وي چې په اوښکو کې مې پیالې وي بس هم هغه مې دعاګانې وي دې کور له د حیا په شان مینا کولو والا او سنسیر جینې ضرورت دی یوازې دې کور له نه بلکې زیشان ته هم د یو ښه لایف پارټنر ضرورت دی اینڈ ټرسټ می ماما زیشان او صبرینا به د یو بل سره چېرې خوشحاله نه وي ایرز صحیح وای موم د صبرینا ضرور سره داسې سلوک کول چې څنګه به تاسو ډیټ سره کول صبرینا ته ډیر تکلیف دی کنه زه دلته رالم تاسو سره اوسېږم زه غواړم چې هغې ته هم داسې تکلیف او خفګان وي چې هغې ته زما د تکلیف اندازه وشي هغه هم لاړه شي د مور په دروازه کښېني او د خپل ویښ نصیب انتظار وکړي څنګه چې زه کومه تاسو ورور ته ووایئ حیا سره واده وکړي حیا زموږ د ټولو خوښه ده زه خو هیڅ نه پوهېږم چې دومره په اسانۍ سره به د وخت پایه به تاسو څنګه الټه تو کوي ها او که زیشانه نو ګوره زه به د زندګۍ پایه الټه کړم زویه بس ته ومنه زیشانه زه به د زندګۍ پایه الټه کړم زویه خو ته دې رشتې ته غاړه کېږده زه به نه یره او بصیر نه معافیانې وغواړم د هغوی په خپو به پرېوځم هغوی نه به د خپل مشر ورور په خاطر وغواړم ته او که بس ستا مور د هغې کور نه ها روړي زما واده ده تا سره ومنه زیشانه د دې کور د خوشحالو د خاطره ستا د مړ شوي پلار په خاطر بچیا او ماته به هم سکون ملو شي ته خو مینه کې حیا سره د هغې مینې ذکر نه به اوس حاصل شي ماما اوس نه خو هغه وخت واپس راتلی شي او نه هغه جذبې ولې نشي راتلی زیشانه ولې نشي راتلی هر څه ممکنه دي زویه ته یو ځل ها خو وکړه ستا مور به دا کار هم وکړي زه به رضا کړم هغوی بس ته ها وکړه زویه ستا د زندګۍ د خوشحالو سوال دی ها وکړه ماما تاسو په دې ځان پوهېږئ بصیر کاکا او چاچی به دا کله ونه مني هغوی رضا کول زما کار دی ته بس حیا سره خبره وکړه رضا کا ټیک ده
زه به حیا سره خبره وکم. زه بالکل ټیک وم نه یری. که چېرې زه په عدت کې نه وم نو زه به پخپله ستا درته خیرات وختوله درغلی وې. دې حالاتو زما مازغی له زیله راوستل. د پرون پورې مې ستا لوریانو ته سپک کتل، غرور کولو والا. نن ډېر په بېوسۍ تا نه ستا د لور رشته غواړي. پلیز انکار ونه کې. ستا په دې یو ها کې د دې کور خوشحالی او سکون دی. زما د زوی خوشحالی دی. زه د خپل ذات د دې کور بنیاد قایمه ساتل غواړم، او دا صرف هغه صورت کې ممکن دي چې د حیا په شان مینا کولو والا، تابعدارا، فرمانبردار او د رشتو د اهمیت نه خبر جینې د دې کور حصہ جوړ شي. انکار ونه کې پلیز. خو اوس دا هر څه څنګه ممکن دي؟ هر څیز ممکن دی نه یری، هر څه ممکن دي. دینه مخکې چې هغه سبرینا زما زوی مانه جدا کی، د خدای دپاره ته ها وکړه. زه به دا ټوله کیسه ختمه کړم. زه به هم سبا له سبرینا ته د ډیورس پیپرې ولېږم. یقین وکړه، تا ته خو پته ده چې ذیشان به صرف اور صرف هغه صورت کې کوي چې کله هغه ته یقین وشي چې حیا به د هغه زندګۍ ته راشي. خو زه د یوې جنۍ سره هم زیاتې کول نه غواړم. زه پخپله د لوڼو مور یم، ولې د چا ازار والم؟ نه، داسې عادي نه ده نه یری. هغه جنۍ چې دا هر څه موږ سره وکړل د هغې جواب دی ده. ولې نه پوهېږې؟ خو ما ته د هر څه ټیک نه ښکاري، او هسې هم زما په لاس کې هېڅ نه دي پاتې. ولې ستا په لاس کې نه دي نیره؟ ستا لاس کې دي هر څه. نیرې کو ته وی نو نه به بصیر انکار وکړي او نه به حیا انکار وکړي. خدای دپاره زه تا ته سوال کوم نیرې. بس کوئ، ولې زما سترګې ټیټې ته؟ ما که ما د دې بې عزتۍ نه بچ کول غواړې نه یری، نو زما خبره ومنه. ما هسې هم هغه نصیر حسین وبیلو. اوس د زوی نه لاس نشم وینځلی. زه خپل زوی نه نشم جدا کېدی نه یری. پلیز چرته چې چا ظلمونه کړي، کله تماشا رانه جوړه کړي، کله فریب ورکړي. نه سفر یاد نه ګیله نه مې څه پروا شته دی. زما یقین پورا دی چې تو صرف زما هغه چې زره زره والوتو
بس کلوري ستړې بشي د خپل بابا جان په خدمت باندې هم لا څوک ستړي کیږي ژوند دی اوسې لورې خوشحاله اوسې فاریا لورې ته لږ بار لاړه شه زه ستا پلار سره یو څو خبرې کوم ټیک ده مورې خیر خو دی شایسته باجی یو ځلې بیا د حیا لور رشته غواړي ها څه وشو په شایسته دماغ یې خراب شو لیونی شو هغه ډیره پریشانه ده هغه په جړه جړه یې سترګې اوچې شوې صبرینه زیشان لاهور ته غوښتی دی د هغې مور زیشان په خپل کور کې اوسول غواړي زمونږ په څه چې صحیح مرضي وي زمونږ ورسره څه کار دی زما قدمونو کې خپله لوپټه کېښوه مالا او تاله د نظیر رور حوالې یې راکړې زما د شایستې نه د دې سوچ امید نه و څه ګڼي هغه زما لور د لوبو ګوډی چې په فرمایش د هغې یو ځل بیا حواله کړم د زیشان د واده نه پس حیا ته چې ګورم داسې راته ښکاري چې د زیشان مینې د هغې په زړه کې ډېر کلک ځای جوړ کړی دی ځکه خو هغه د واده نه هم انکار کوي هغې د کوشش نه باوجود زیشان هیر نه کړی شو د ویل څه غواړي شایستې باجی ته انکار کولو نه مخکې یو ځل حیا سره به هم خبره وکړو او به ګورو حیا سره خبره وکړه او هغې ته یو خبره بله م وکړه کومه چې ما تا ته کړې د ولید فون راغلی د حیا رشته یې غوښته او حیا سره واده کول غواړي زما مهربان